یو غټ بزرګ و عالم و نو هغه په جومات کې بیان وکړو نو یو سړی کور ته لاړو نو هغې پسې ډېر زیات رد بد وویلې نو یو چا واورېدلې نو ورپسې لاړ ویل ملا صاحب تا پسې پلانې خو ډېر رد بد ویلې خاص هم خوشحاله شو کور هلته شابه حلوا پخه کړه او پیرني پخه کړه او مینچې پخه کړه او توره چای پخه کړه کور هله ما نه ټیش ټپاس سامان تیار کړو او شاګردان دلته دا راواله راځئ ما سره لاړه د پلاني ور وټکه پلاني او راوته وایي ښه زه څوک یې پلانی یم مولی وایي ښه هغه دا سامان در واله که دا ستا تحفه ده او چې کتل سړي په سترګو یې وکړل ملا صاحب تا پسې خو ما سم رد بد ویلي وایي تا خو زبردست کار کړی دی تا ما نه دومره بوج کم کړی وایي زه دې نیکي تا سره نشم ادا کولی وایي ته چې څه ویلي دي که نه وایي تا داسې کار کړی تا دنیا خو پرېږده آخرت بوج زما کم کړی زه خوشحالي نه تله دا حلوا او دا پیرني او دا چای نه در کوم نو په دې لبخان استاد ته مه خفه کېږه تا په څوک رد بد وایي که نه زه ګرنټي در کوم هغه داسې لکه ته کور کې ناست دی هغه تا په صابون لمبۍ لګیا کتونکو الب خان شیرپو د کیمرامین یاسر خان سره یو وارې بیا د عبدالله کور ته راغلی یم چونکې موسم ښه ده ډېر سازګار شو عبدالله نن کمره کې پروت دی عبدالله سره ما دا چینو واده کړی و نه هغه ما وی چیني نه دي ما اغوستي دي خو د وعدې مطابق چې کوم دی عبدالله لکه هغه دوکان کې رانه پاتې دي نو دا چیني او دا مې ورپسې یو بل کابلي ماما وی چېرې روخبزه نو ما یو خو مې ورکړی دی نو یو بل هم وله ورکړه نو انشاءالله بیټري هم دغه کوو خو داسې به کوو که نه عبدالله چې پیسې به جمع کوو لکه ستا په دغه چې څنګه تا وي چې 2 لکه روپۍ لګي که نه نو د دغه 2 لکو روپو لپاره بندوبست کوو نو یو روډ چې کوم دی نو 3,000 روپۍ دا مشال نومې روډ چې کوم دی او مشاله تا 2,000 روپۍ یو زنانه لپاره هم رالیږلې دی الله پاک دې تا سره ډېر اجر درکړي ورچا چې سره کومک کړی زه ته دوا کوم ولې چې خلک ډېر ضرورتمند دي او بل یو ورور 3,586 پیژنې مینار څوک چې دی خو په ایزي پیسې ماته رالیږلې وي دا خو دا پیسې ځان سره ونیسه عبدالله خو دا پیسې به ځان سره جمع کړې چې دا ستا علاج وشي دا چې ما سره چا کومک کړی دی که نه او چا ما سره مرسته کړې الله د ذهن په دواړه جان اخیسته کړي او موږ سار دا مشوره کوله چې موږ ویل دا پیسې چې کوم دا سودا خو خدای اوس موږ ته راکړه الله لکه سودا راته ښه پور کړه نو موږ ویل موږ به دا یو روپۍ جمع کوو او په دې به موږ ځان ته د علاج غم وکړو نو کور والا زمونږ هغه ګوره زمونږ هغه صندوق ته صفات هم شاته وګوره که ښکاري سره ګوتۍ ده زمونږ پیسې په دای کې اوس فلحال پرتې دي سړی پیسې تاسو موږ راکړي دي که نه زمونږ په دای کې ځان له ایښي دي نو دلته ورته زه پروت یم نو بس دا خو دا نو دا موږ سوچ کوو موږ دا پیسې اوس موږ نه جمع کوو سودا خو شته موږ کره که نه سودا نو موږ دا پیسې موږ یو روپۍ جمع کوو دې لپاره به جمع کوو چې زما علاج زه راپاڅېږم الله به هر څه بیا ټیک کړي زما مین شی زما پاسېدل چې روغ شم نو بس هر څه بیا ماشومان به م الله وساتي دونه به چې خپل بچو له بر زه ګټلی شم او دا کومک چې ما سره څوک کوي که نه دا خو مړه چا خبره په دنیا کې دا کاغذونه دي که نه خو دا دغه دنیا ګوره نیکیانې دي دا ګوره دا ګوره خلک وایي کپن سپین دی خو کپن کې ګوره جیب نشته رونشید رحمت الله علیه څه ټیم کې مړ کېدو وفات کېدو خپل وزیر ته ویلې کپن نه به زما دا لاس داسې رابار کړي په دې کې باچا صاحب څه راز دی دنیا باچا یم وایي وخت دور باچا تېر شومه دنیا ته ښیم چې دا وګوره خالي لاس روان یم سلطنت ټول زما دی او کپن کې خالي لاس روان یم ګوره سوچ وکړئ دې خبرې ته نو چې دا مخکې لاړئ دا هغوی ما ته راکړې هغوی سره ختمه شي خو دا مخکې لاړې ګرمي ده واوره څنګه روړی واوره د ما څه ته کیسه کړې زما خور د مله شربت رالیږي هغوی کره پرت شته او څه خبره ټیک ته هلته زما یو بل زما د کور والا ملګرې ده او دغه سیبشاه دی نه سیبشاه دوکاندار خوا د کور دی نو هغه موږ د پی راکوي مازدیګر کې لکه موږ ماشومان ډیلي ځي زه به ورته یم هلته نه به واوره م راوړي واوره لکه واوره تنګې راته شته یو جام دی موږ له راکوي نو بس زه به دا ویم چې دا کومک نه دی ګرانو کتونکو څنګه چې دی وایي که نه وي دا دا زمونږ بکس دی ګورې دا یې بکس دی دی بکس دی ښه دا پکې دی پکې لامونه وایي زما چې هوا د کوم ځای نه راځي زه سوچ کې تلم چې هوا د کومې راځي خو هوا زما په سر باندې وه دی پکې دی دا د دوی کمره ده ګرانو کتونکو 2 لکه روپۍ د عبدالله په علاج خرچه راځي عبدالله ته مې ووي چې دا زما د طرف نه دته 15,000 روپۍ میلاو شوې نغدې یو بل رور چې کوم دی نو 15,000 عبدالله 15,000 لږ چینی سودا که نه سودا خو برابر غالبا د وخت سودا او 15,000 نن سهار 10 بجې میلاو شو کنه 2,000 مور لم ورکړي 2,000 هغې شو 15,000 تا شو 2,000 هغه شي ګرانو کتونکو دا سړی ډېر زیات حقدار دی ډېر خلک ضرورتمند دي خو عبدالله 4 بچي دي او هغه وایي چې زه جوړ شم سوالګر نه دی 2 کاله په دې کټ پروت و ښه د اخره کې مجبوره شو
نه چاته آواز کړی دی او نه دا دغه کړی دی، خو 2 کاله پس چې کوم دی تنګ شو نو ایوب خان پسې لاړ شه. نو ایوب خان پسې 2 هفته نیمه ګرځېدلي دي. الله دې کړي چې د ایوب خان دغه خواري دغه خسه دغه په ځای راشي. ګرانو کتونکو دوی سره موبایل نمبر نشته، ها نه د موبایل شوق کوي نه موبایل ساتي، دغه ستا د وړاندې دی. خو زه په دغه کیمره راځم او چې څه وینو د عبدالله لی ورکوم. نو خو تاسو سما سره کومک او مرسته کوئ نو امید او بروسه ساتئ چې دا ستاسو د روپۍ نه ده دا به ده ته رارسي. او چې کله مې 2 لکه روپۍ برابر کړې نو ورته وایم چې عبدالله علاج وکړه راپاسه یو صحیح ده عبدالله راپاسه چې ځو ګاډي کې 2 لکه خدای برابر یې کړې. خان شریفو ته به زه ویم چې راځه وروره اوس لاړ شو علاج وکړه او دا مرض که الله که خو کولم که نه انشاءالله ستا په لاس به زه ښه کېږم. او خوراک کولی خو اوس خوراک هغه مخکې خو به خوراک ډېر دغه و که نه اوړه به دې خوړل چې میلاوېدل به یا به نه میلاوېدل که نه. ما به اکثر که نه ګوره دا د چیني من که نه ډبي کې چیني هغه دی که نه لکه زما خوراک صرف دا چیني وه او روټۍ وه. لکه زه به چې وږی شوم که نه ما برک پشر به لو شو نو ما بس نور څه نه وه او چیني به راکره وه نو بس ما به چیني راواخېسته روټۍ مې راواخېسته کوله بس روټۍ دا اوبه مې دي دې نه مې سره ګوټ کوو او چیني مې خوړه روټۍ مې خوړه. ما ته ډاکټران وایي ته به وایي لکه ویل نه دي پکار خلک وایي دا اوس څه ګډې وډې وایي که نه او ډاکټران ما ته وایي ته د چیلي یخني که خورې نو ستا په وجود کې به د بیمارۍ سره جنګېدو لپاره طاقت یې وایي. لکه چیلي کې سپینه یخني نه کوي هغې ځان له روټۍ ما ته غوښه هم درله ښه ده او ټینډې شو کدو شو لکه دا صرف چیني خوړل نو بس چیني نو هر څه به خورې بیا که ده کله به وړه خوراکونه وشي لږ ټیک شي دوه تاسو مخامخ یم رنګ مې ستاسو مخامخ دی هر څه مې تاسو مخامخ دی. تاسو ټینډې مال راوړی وې ماشاءالله کوله داسې مزدار له غوړو کې سري کړي او بس رای کړي او داسې خوند ورسره وکړي چې د اړه مې پیسې راغونډ شي. نو اوس کول ته مې دا خبره کوله سهار مولویان ته به 1.5 کیلو چیلي غوښه راوړم تنګي کې یو سړی د قصاب دی خدای دې مړه په دواړه جانه جنتي کړي او 200 روپۍ 1.5 کیلو ده هماله 1.5 کیلو 500 راکړي زما د حاله خبر دی. هغې ما سره لکه کوله مې ورشي نو سودا هم نوره ورکوي لکه ټکه پکه لکه اډوکي مډوکي ورکوي کله نه کله موږ اکثر میاشت کې یا څوک پیسې راکړي لکه څوک راشي که نه ځان له 1.5 کیلو اکثر وړم په ټینډو کې ځان له واچوم نو په هغې سره بس بیا زه ښه یم او چې لږه تېرېږي نو خو بیله یې بیا که نه اوس خوراک که اوس نه اوس خوراک هغه تا چې غوښه راوړې وه که نه هم نیمه پخ کړې نیمه هغه د راوړې پرته دی هغه اوس پخوو پرون نیمه پخ کړې وه چرګان روړو هر څه مور ده سهار یو ټیم غوړي وه ګړی مور مې راته بلوز ګیله وکړه بچې غوړي خو موږ که نه ختم شو معلومور الله شته که نه ما چې په دنیا کې ختم شو بده خو په اسمان کې سره د مور دوا ده ښه مثلا یو ټیم غوړي مې مور ته ورکړله او سودا مې ورسره تا چې کوم راټوله مې ورسره مور ته هم وخوره او زه به یې خورم هغه پلار هم د ده په کټ پروت دی په پالش پروت دی. ګرانو کتونکو په دغه کمره ده زمونږ د غټو خلکو هغه وګورئ که نه دا کپړې ځوړندي یې په المارۍ کې ده وګورئ دا غونډ سیسټم دی دا د دوی هغه استوګنه ده قبر نه بل لږ شان دی غټ دی ښه او زمونږ 2.5 ګزه ځای دی ښه عمل به هم په کار راځي نم کنځلې په کار راځي ګورې دا کنځلې او دا مړه موږ خلک کم ځای ته ورسېدلي موږ پښتانه په څه کې پراته یو کنځلو باندې یو خبره به زه وکړم یو حدیث رایاد شو خو به کېږم که ته به دا ډېر حدیثونه بیانې خو ما ټول عمر علماو سره تېر کړی که نه نو یو غټ بزرګ و عالم وه نو هغه په جومات کې بیان وکړو نو یو سړی کور ته لاړو نو هغې پسې ډېر زیات رد بد وویلې نو یو چا واورېدلې نو ورپسې لاړ ویل ملا صاحب تا پسې پلانې خو ډېر رد بد ویلې سم خوشحاله شو کورل ته شابه حلوا پخه کو پیرني پخه کو مینچې پخه کو توره چې پخه کو کورل ما نه ټیش ټپه سامان تیار کو او شاګردان دلته راواله راځئ ما سره لاړه د پلاني ور وټکه پلاني او راوته وای ښه وځه څوک پلانې مولا وای ښه هغه دا سامان درواله که دا ستا تحفه ده او چې کتل سړي په سترګو کې وکړل ملا صاحب تا پسې خو ما سم رد بد ویلي وای تا خو زبردست کار کړی دی دا ما نه دومره بوج کم کړی وای زه دې نیکي تا سره نشم ادا کولی وای ته چې څه ویلي دی که نه وای تا داسې کار کړی دا دنیا خو پرې د آخرت بوج زما کم کړی زه خوشحالي نه تله دا الوا او دا پیریني او دا چی نه در کوم نو په دې لبخان استاد ته مه خفه کېږه تا په څوک رد بد دوی کړی دی زه ګرنټي در کوم هغه داسې لکه ته کور کې ناست دی هغه تا په صابون لمبۍ لګیا دی څنګه دی لمبۍ د ګناهونو نه دی لمبۍ تا یاد لره ګورې تا په څوک سم وي هغه تا ګناهونو نه لمبۍ ګورې په دې به تړه نه وې ته به له غټ ساتې ساده کار نه دی دا به نبي علیه السلام کو د کونډو د غریبانو د مسکینانو مرسته به نبي علیه السلام د نبوت نه مخکې کوله ته به له غټ ساتې دا یاد ښه ګرانو کتونکو اوس عبدالله داسې خبره وکړله چې اوس ما پسې چا خبرې کړي دي چا پسې وګرځم چې ګفټونه ورپسې یوسم د انعام قابل یې غورې ښه تکړه شي زه به داسې کار والله عبدالله راته ذهن بس کوله وکړو عبدالله داسې د کار خبره دې وکړه که نه چې مړه بسې نه
او دا خو د 2016 نه روانې دي بیا 2018 کې او بیا چې 20 شو دغه شو ګرانو کتونکو عبدالله سره تاسو کومک کولی شئ مرسته کولی شئ چې د علاج وشي د خپلو بچو له پاسي دی د دې دا کور دا دغه دی ګوره هغه زه کور والی نه دا ګنډل کوي او د دې ګنډل نه دا کوي او هغه عادي ده عادي ته خاوند چې کوم دی هغه د پاکټ پروت دی او مور یې نن هغه عبدالله وایي چې نن مې مور هم هسپتال ته بوتلې وه سترګې مور ته یې ول اپریشن ولیکه عبدالله وایي 2000 روپۍ عبدالله وایي چې نن مې په مور ولګولې او د مور یې راته اپریشن ولیکه او د هغې هم چې کوم دی هغه دی چشمې باقاعده هغه هم په چشمو شوله او خاوند یې بیمار دی نو بس الله دې صحت ورکړي ګرانو کتونکو کومک کوي ډېره مننه خوشحاله وباد